کوي چې دغه عالم مخالفت دی ولې کړی. داسې وخت راغلی، عجیب دور راغلی. نو تاسو بار بار اورېدل په ریکارډ کې امداد رالی او ځلنه لسها بار دا خبره موږ مریدینو ته کړې ده چې قصدن منډې وهل، قصدن پاسېدل کېناستل، قصدن چغې وهل، قصدن ګریوان شلول، د دې کارونو موږ مخالف یو. دا موږ نه دي ویلي مریدانو ته تاسې دا کار کوئ، بلکې موږ ورته وایي دا ناروا دي، دا مه کوئ. غیر اختیاري په چا باندې دا حال راغی، دا وصف دی. مولیان دې د هغې نه بې انکار نه کوي، د هغې نه کتابونه ډک دي. د انبیا علیهم السلام باندې بعضې حالات راغلي، صحابو باندې راغلي، په اولیاو راغلي، په لویو لویو خلکو راغلي. دا فرق خو دې وشي سره کوي. پرون یو ځای چېرته مېلمه ومه، یو عالم ناست و، هغه وایي چې فلانی صاحب لیونی دی. ما ورته وایي چې لیونی او جذبي کې فرق دی. عالم چې سوچ وکړو ما ته وایي زه خطا شوم. ما دا د اهل حقو نه و چې خطا یې ومنله. یو سړي باندې جذب راځي، بل ورته لیونی وایي. اوس دا مولا خپله لیونی دی چې هغه باندې جذب دی، یا د الله دوست دی، د الله د یرې چغې وایي، دی ورته لیونی وایي. و نبی علیہ السلام فرمایي اذکر الله حتی یقول المنافقون انکم مراؤون. د الله دومره ذکر کوئ جل جلاله چې منافق درته ریاکار وایي. ورې ذکر والا ته لیونی ویل، ریاکار ویل، دا منافق عمل. نو معززو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وایي چې د متواجد جامع شلول دا ناروا دي. په معارضه دې ونشي د واجد او د جذبي سره، هغه بیا روا. دغه شان د رقص خبره ده، کتابونه لیکلي ګډا ناروا ده. دا لون ملا اوس دې ته سوچ نه کوي چې د واده کې د جړاګانو مجلس کې ګډا، هلکان فحاشۍ عیاشۍ چکر ته روان دي، په روډونو ګډا، په پارکونو کې ګډا، او د ذکر په مجلس کې په یو صوفي باندې حال راغی مستانه دی او هغه تاو شو. نو دا هغه اوس د ځمکې او د اسمان فرق لري که نه دی؟ نوی ما کتاب کې لیدلی دي چې ګډا ته رقص وي او رقص ناروا دی. رقص ناروا دی، خو د ډمې ګډا ناروا ده، د اجړا ګډا ناروا ده، په ودونو کې ګډا ناروا ده. چا هغې ته روا ویلي؟ مجلس ذکر کې په یو صوفي باندې حال راغی. جلال الدین سیوطی رحمه الله په حاویل الفتاوی کې لیکي کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام فرمائل اشبحت خلقی و خلقی، ستا دا شکل او ستا اخلاق ما غندی دی، فحجل اغا حجلوکا. حضرت شیخ دا جلال الدین سیوطی رحمه اللہ وی دا حجل سلی دا یو وقت پولگا و پلی بلخ پتاویگا داس، یو وقت پلی اوچتا کردی دا یو وقت پتاویگا. اغا بیلی کی فصوار هذا اصلا لرقص الصوفیت فی مجالس ذکر. دا ذکر مجلس کې چې صوفیان تاویږي د هغې دپاره دا عمل دا دلیل دی چې د رسول الله مبارک د وړاندې جعفر صاحب تاو شوی دی، ردې پرې نه دی کړی. د دې او د هغې خو لږ فرق کوه سره که کومه ګډا ناروا ده. کتاب کې دې ولیدل چې ګډا ناروا ده او بیا نور فرق نشي کولی سره. نو معززو بل دا مکروهاتنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی مدعو العلق د نارینه‌و دپاره جول ژول دي. ډېره لکان ښځنوکه لکان، بعضې لکان راشي په ځان خواري ډېره کوي. قاریانو طالبانو زما ورته جواب دی طالب جانه ځان دې ډېره خواري دي په ځان کړې، هلکانو ته دې ځان ښایسته کړی که جنکو ته دې ځان ښایسته کړی؟ داسې تندې تروش نو ویم چې نه دی هلکانو ته ځان جوړ کړی، نه دی جنکو ته ځان جوړ کړی، ولې دې دومره خواري په ځان کړې؟ آخر مقصد د دې خوارۍ څه شی دی چې دا په ځان دې کړی؟ نظافت خو هم داسې سپینې جامې پاکې واغونده، د ځان تزین او ښایست. داسې هلکان هم شته دی چې هغه د جنکو په شان سرخیانې مئ که زما دا غومبوري سره ښکاره شي. نو ډېره اصلي څیز چې کومه حیا ده هغه هغې کوچ کړی دی. حیا چې لاړه شي نو دا حیا انسان کنټرولوي که نه؟ نو دا د هلکانو عمل دی، جول ژوي، دا ناروا دي. ویکره التشدق بالضحک والقهقها، په خنداګانو کې په جامې سره خنداګانې کول چې دا جامه کولو شو د غاړې دا لرې غاښونه دې ښکاره شي، او یا خندای قاقای په جګ آواز باندې، دا مکروه تحریمي ده، دا حرامو ته نږدې ده. تمام زندګۍ کې رسول الله مبارک خندای قاقا نه ده کړې. خندای قاقا څه ته وایي؟ هغه خندا چې آواز ولري او چې ته ناست یې دا خوا کې ملګری ووایي، دا خندا رسول الله مبارک نه ده کړې. څه شی کړي؟ ضحک.
دوی حق صحیح هغې خندا ته ویل کېږي چې یو آواز ورته وي خو چې خوا کې ملګری نه اوري. دا انسان پوهېږي چې زه خاندم ځان سره یو آواز وي، داسې خندا ته شوې ده. خو داسې خندا چې د مبارک مجلس کې خوا کې ملګری واوري تمامه زندګۍ کې نه ده کړې. او یو کرت صحابه کرامو مجلس کې خندا واورېده چې راغی دې تندي کې خفګان. صحابه عرض کوي ولې؟ وی لو رأیتم ما ارا لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. نه ګورئ تاسې هغه چې زه ګورم، که تاسو کتئ نو تاسو به جړاګانې ډېرې او خنداګانې به مو لګې وي. خو چې نه درته ښکاري چې مخکې سره روان دي ځکه خاندئ. نو د دې خنداګانو د بړق بړق خندا په مجالسو کې د دغې نه اجتناب وکئ. بیان ټول مشتمل په بیان د چند مکروهاتو باندې. اللہ تعالیٰ دې زموږ استاد سے حفاظت وکړي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا ملمانه حضراتنا د کلي چې څومره خلک یې د اوړي او د ژمي بیل چې کور کې په تاسو فرق لري نو دلته هم فرق لري. تمام رمضان کې تاسو دلته تراویح کړي دي، ما در سره 2 تراویح هم یا کړي یا نه. او د بیلونو بوج رانه تر کوچ کړی دی، څوک دوکانونو ته تلي، څوک چېرته تلي. 10,000 او 15,000 بیل په ما را روان دی. نو ښه په اخلاص باندې هغې دپاره چنده وکړئ او دا بیل خلاص کړئ. 8,000 6,500 روپۍ بیل راغلی او میټر مو د یونټو نه ډک دی. دا خو په سوال زارې علمګیر صاحب او بل د ریډنګ والا ته سوالو کې لږې کمې واچئ. یعنې تاسو رمضان کې دومره خرچه کړې 15,000 روپو بیل هم خرچه کړې او بیا ماسپښین به رالی او 3 ګنټې به دلته کولرو ته پراته وئ. مونږ به هم در باندې زړه خوږېده چې زر ګرمي ده او بس پراته وئ. نو اوس دومره سوچ خو کوئ که نه، خپل بیل خو په ما مه خلاصوئ. د امام تنخواه خو هسې هم خدای بخلي، یا خو الله تعالی ما ته نورې ډېرې راکوي، ضرورت نشته دی. نایب مې درته پرېښی دی، د هغه دپاره خو یو 15 روپۍ لاس کې کېښودله خو پېژنئ نه. هغې نه سوا د جومات د خادم یو ضرورت یم، دا طالبان یې درته انځي خدمتونه کوي، هغه سوچ هم در سره نشته. دا خپل بیل ښه په کلکه باندې خلاص کړئ، زما پر دې تېزو خبرو مه خفه کېږئ. خو دومره بېغوري هم خوند نه کوي څومره چې تاسو شروع کړې ده. لاړ شه مساجدو ته چې بیل راشي 15 ورځې 6 ورځې امام ولاړې خلکو نه چندې کوي. الحمدلله زموږ مقتدیان په یو اواز سره بې اخلاصئ. خو دومره ده چې ویل غواړي، هغه ویل زموږ نه کېږي.